हर मुसलमान का एक ऐलान है, जान ख़त्म नबूवत पे कुर्बान है, इश्क़ मेहर और मोहब्बत की पहचान है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह। मुहतरमो, द ज़कात फ़ज़ाइल और द नविर कवने वाइद दा तो सुवरिदल वस रसू ज़कात तरफ ता اول په دې خبرې باندې ځان پوه کړئ چې زکات څه شی شي. زکات څه معنا ده؟ ګوره، زکات معنا څه کومه ده؟ ګناهونو، ګندګۍ اور علایش نه پاک صاف کېدن. خلاصه دا د زکات ورکونې سره مال خبثت هم څه کومه ده هغه وځي. مال کې کوم خبثت وي هغه هم څه کومه ده وځي، مال پاک شي. اور انسان کې کوم انسان په زړه کې کوم بخل د رذیل قسم ته کوم صفات وي دا تر هم څه کومه ده وځي. زکات معنا څه شی ده؟ پاک کون. نو دا مال هم څه کومه ده پاک کوي، اور د انسان زړه کې کوم بخل، شومتوب، دغه هم څه کومه ده پاک کوي. د اسلام په نظر کې بس آیا شریعت څه کومه حساب زکات کې مقرره کړی ده، هغه حساب څه کومه ده غیر سید څه سید نوي، نو فقیر ته بغیر څه بدله مفتو کې هغه ته ورکون، هغه مالک جوړون، خپل ملکیت نه هغه مقرره حساب کوم شریعت مقرره کړی ده هغه څه کومه ده او بس شرعي تعریف څه کومه ده دا. زکات څه کومه ده کوم قسم ته مال باندې فرض ده، نو دی باندې څه کومه ده لګه روشنايي اچو تاکي څه کومه ده څنګه سمو ته پاته ولګي څنګه کوم قسم ته مال د څنګه باندې زکات فرض کیږي. زکات څه کومه ده ورکول شي. اول نمبر کې سونا ده. چې کوم سړی سره 7.5 تولې سونا وا، کول په تیر شو، قرضې په نشتو، د سړی به زکات ورکوي. اندرنګي و سړی سره 52 تولې چاندي ده، کول ور باندې تیر شو، قرضې ور باندې نشته، نو دا سړی به زکات ادا کوي. یو سړی سره نغد پیسې دي، هغه پیسو قیمت 52 تولې چاندي برابر ده. سونا چاندی خو سره نشته، خو نقد پیسې دی، هغه پیسو قیمت 52 تولې چاندي برابر ده. بيدینه ورپوسه څوره دي، نو دی سړی بني کول تیر شو، قرضې په نشتو، د سړی به زکات ادا کوي. یو سړی سره لګه غونې سونا ده، لګه غونې چاندي ده، نو د سونا اور چاندي دار دواړه به کټه کولای شي، بیا به کتلی شي څه مقدار کوم ځای ته وراسي، بیا به هم څه کومه ده د سړی زکات ادا کوي. څه کول ور باندې تیر شوی قرضې په نوي. یو سړی سره نیمه سونا ده، مثلا 15 تولې سونا ده، نقد پیسې دي ور سره لاغوندي، نو دی باندې کول تیر شوی ده اور قرضې ور باندې نشته دي، نو دا به هم اوس زکات ادا کوي. ویلې څه چندي نصاب دي سره راغلو. یو سړی سره چاندي ده، سپین زر دی وسره، اور څه نقد پیسې دی وسره، کول ور باندې تیر شوی ده اور قرضې ور باندې نشته، نو دا به هم څه کوي زکات به ادا کوي. چاندي حساب تا کچېری 52 تولې ده، مثلا نو سړی سره کومه ده 30 تولې چاندي ده اور څه داسې نورې پیسې دی وسره، څنګه چاندي سره ملاو کی اور قیمت معلوم کی څه قیمت 52 تولې چاندي ده راسي وروړی تر، نو به دا سړی زکات ادا کوي. شرداد څه کول پتیر شوی وي اور قرضې ور باندې نوي. دینه علاوه یو سړی حج د پرا یا وده د پرا یا کور جوړونې د پرا پیسې را جمع کړي وي، یخي وي،
کول ور باندې تیر شو خو حج هم ونکو ودی هم ونکو کور هم جوړ نکلو پیسې وسره پرتی دي نو دغه پیسې چې کومه ده هغه نصاب برابر دي یعنی 52 تولې چاندي برابر دي یا دینه زیات دي نو 52 تولې چاندي ته څه کله د دې قیمت ورسېدو دغه پیسې نو دې سړي باندې زکات به فرض ده اندرنګي و سړي په بانک کې پیسې جمع کړي دي یخې دي اور هغه باندې کول تیر شو قرضې ور باندې نشته د پیسو قیمت 52 تولې چاندي برابر ده نو دا سړی به زکات ادا کوي یو سړی بل سړی سره امانت پیسې یخې دي هغه پیسې 52 تولې چاندي برابر دي لکه 52 تولې چاندي ز بار بار دی وجنه چې تاسو د دې قیمت به زرګرانو نه معلوموي شي وخت مطابق ویلې سه سونی قیمت روزانه خيږي کوزيږي کله 52000 شي کله 54000 شي کله 60000 شي داسې خيږي رخيږي یو سړی بل سړی سره امانت پیسې یخې وي دغه قیمت کومه ده 52 تولې چاندي برابر وو نو کول ور باندې تیر شو اور قرضا ور باندې نه و نو دا به زکات ادا کوي دی باندې زکات ورکوان فرض ده یو سړی انشورنس کړی دا بیمه پالیسی کې خپل پیسې کومه ده جمع کړی دي هغه پیسو قیمت کومه ده 52 تولې چاندي برابر ده اور دی سړی باندې کول تیر شو اور دی باندې کومه ده قرضې نشته دي نو دا به دغه پیسو زکات وبو سیویل چې د پیسې دي ته ملويږي د یقین ده چوته د قرضا ور کړی ده اور به د ته ملویدنې پوخ یقین وو نو قرضا کوم سړی ته ور کړی ده اور هغه نه ملویدنو ته پوخ یقین وو نو هر کول چې هغه ته 2 کولو بعد د سره ټیم دی خایدا 3 کولو ټیم د سره خایدا نو ښه خبره ده چې دغه پیسو باندې کله کول روشي نو ته د 2 پیسو بلا زکات کومه ده ادا کا هغه پیسې کچيري هغه برابر وي یعنی هغه نصاب څخه کوم زبر برخه 52 تولې چاندي او کبه چیرې یو سړی کومه ده د قرضې ولا په قرضې کې کومه پیسې چو سره پرتی وي او دوله زکات ادا نکو مثلا 3 کولو بعد دي ته کومه د خپل قرضه ملوشه نو دغه کاس به اوس د 3 کولو مکمل زکات وبوسي نو ښه خبره ده غنه سحر کولی کومه ده وبس تاکي به اکټه غنه کومه ده بعد شي نو دا دی بني به کومه ده فرض به پروت وي دا بیا د کوي سحر کلوي یو سړی په ضمانت کې کومه ده پیسې یشي وي ضمانت کې نو هغه پیسو کومه ده ملویدنې پوخ یقین وو نو دا پیسې کومه ده دوی باندې کول تیر شلو قرضې ور باندې نشته او پیسې د هغه برابر دي زر ضمانت یعنی کومي ضمانت کې پیسې یخې دي هغه پیسو قیمت کومه ده پیسو قیمت یعنی 52 تولې چاندي برابر ده نو دا سړی به کومه ده زکات ادا کوي دا مسله کو ضربه اور ایو سړی ضمانت کې پیسې خې دي هغه پیسو قیمت کومه 52 تولې چاندي برابر ده اور دي ته د ملویدلو پوخ یقین ده اور دغه پیسو باندې کول کومه ده تیر شو دي باندې قرضې نشته دي نو دا سړی به دغه پیسو زکات ادا کوي اندرنګي و سړی په کاروبار کې کومه ده پیسې لګولې دي مضاربت یا شرکت کې سرمایه‌کاری کې پیسې لګولې دي اوس هغه پیسو نه کومه دي ته نفع حاصله شله چو سره کومه ده یعنی پیسې جمع کړي و شرکت کې نو دي ته کومه نفع هغه پیسو نه حاصله شه منافع ورته حاصله شه نو دا منافع باندې کومه ده زکات شتو کده منافع هغه ته رسیدلی وي نصاب ته کومه ده رسیدلی وي کول پتیر وي اور دې سړي باندې قرض وغیرہ هم نه وي کمیټي یعنی مورته بیسي ولا هغه قسطونه څو سپرې جمع کړل شوی وي او کمیټي یا وصول نوي شوی مثلا یو سړی کومه ده 2 لک بیسي چولې ده هغه کې کومه ده یو 80000 روپۍ ور جمع کړي دي او نوري مزید ور کوي نو چونکی دي د کومي پیسې ور کړي ده نصاب برابر شوی دي نو دا به د هغه جمع شوده کومي جمع کړي دي کاغه جمع شوده پیسې کومه ده جمع کړل شوی پیسې په بیسي کې هغه دوره وې چې د هغه قیمت 52 تولې چاندي برابر جوړېدلو نو دا سړی بیا د دغه پیسو زکات ورکوي
دا مسله هم ښه طریقې سره ځان ورباندې پوه کړئ چې بیسۍ کې کمیټۍ کې کوم کیستونه دا چولی دي هغه کیستونه که چیرې د 52 تولې چندي برابر وو یعنی 52 تولې چندي غالبا 52 5 55 60 هزار داسې خوشو جوړیږي دوره پیسې ته بیسۍ کې جمع کړي وي نو کال ور باندې را تیر شوی او نو تبې د دې پیسو هم زکات وباسي اندرنګي مال تجارت د پرا تو مال څکومه دا خسته داغه کوم شکل کې وو کور کې د کپړو ډیران لګولې او کپړې د خرڅولې یا د کوم قسم ته هم مال وغیرہ جمع کړي وو څنګه ته تجارت د پرا یخه وو نو دغه قسم ته مال باندې هم څکومه دا یعنی دا ته خرڅ کلو دینه څکومه دا منافعات ته حاصل شله اور دینه څکوم پیسې ته څکوم دا حاصل شلې هغه باندې هم زکات ته یاد څکوم دا د شای خرڅ نه دا کړی تجارت ولا مال خو ته تجارت د پر څکوم دا یا شایدا نو اوس په څکوم دا ته کله کول پراشي د دی ول څکوم دا حساب به ولګوي چې دا د څومره پیسو مال ده مثلا سٹور کې دوايانې دي کوم قسم ته دوايانې ته یخې دي د غټولو به څکوم دا حساب ولګوي چې دا پیسې دا څکوم دا څوره پیسو دي چونکې دا ته تجارت د پر څکوم دا یشي دوايانې یو شی بل شی څکوم دا خرڅوي نو دغه حساب کتاب به ولګوي اور دغه پیسو به څکوم دا بیا زکات ادا کوي بهر کې مال تجارت په کوم شکل کې هم وو د سره د هغه زکات هم څکوم دا ضروری ده اندرنګي بعضو خلکو شیرز کومه د خستوي د بینکونو کې شیرز خلی نو هغه شیرز کومه د خلی خرڅي نو دوی خلکو هم کلا کول ور باندې را تیر شو اور دوی کومه د شیرز کومو د قیمت دا 52 تولې چندي برابر وو دو به هم کومه د زکات ادا کوي بعض خلک بینکونو کې بانډ وخلی اگرچه حرام ده بانډ خستن نو دغه خلکو سره هم د قسم ته بانډونه وغیرہ کپرتوي اور پیسې وغیرہ چې کومه د اخستي وي اور د بنی کول وغیرہ چې کومه د تیر شوی وي دوی هم چې کومه د زکات ورکوي تجارت په غرض سره چې کومه د جایداد د خسته د پلاټونه د خستي دي دکانونه دي ته تجارت په غرض سره خرڅ وخستلو پلاټ د وخستلو څه زبدا خلنګ خرڅوانګ به نو کول تیر شي هغه زکات بعد کوي دکانونه د کومه د جوړ کولو تجارت د پره هغه زکات به کومه د ورکې کول در باندې تیر شي قرضې در باندې نوي نو بهر کې دا مختصر شیان ستاسو ما کوم وګڼلو دی کی کومه دا زکات فرض کیږي مزید کومه غلطی شي وی کچې ته یو عالم دا کیسه ووري نو غو د به کومه دا عوام اصلاح وغیرہ کولای شي دا کومه دا موثره کتاب دا مفتی محمد اسرار صاحب بنوري ټاون والا دیو کومه زکات متعلق چند اهم ضروری مسائل کتاب لیکلای دا مو تاسو ته دین کومه دا ټول مسائل بیان کولو امید لرو چې تاسو ته ان شاء الله دینه फायदा وشي او به مزید هم نور هم مسائل ان شاء الله وقتن فوقتن بینو الله دې مو غلطی یعنی معاف فرمای اور دا کوم مسائل مو ور ولادت دې بنی عمل کولو توفیق نصیب کی